جناتو کار خو بالکل په ذمہوارۍ کوم چې هر قسمه جنات دي. مریض د لاسونو خپو نوکونه او د سر ویښته دا ټول دیګې موږ جمع کوو او دا بیا سوځو دې سره بنیادي توړ کیږي. په ویډیوګانو په میډیا باندې خلک لګیا دي بنیادي توړ کومه خو په ځای ته چې لاړ شي نو بس صرف کاغذ ولې لیکي وي دا واله بس توړ دی شو. مونږ بنیادي توړ دا دی چې الحمدلله د راغي مریض پورې نښتي چې در څوم مریض صفا کړی نه دا یو بل له کورونه ورانوي او یو بل تباه کوي. د دې وجه نه دغه ستاسو په سترګو دي چې هر سړی وایي چې یاره ما سکرین ته مه راوله ځکه چې زه ډېر لوغړېدلی یم. څوک وایي 10 کاله څوک وایي 20 کاله چا دی په بچهدانۍ جنات کینولي چا دی سړي له نفس بند کړي. اوس دا تاسو ګورئ خانقاه ټوله ډکه ده د یارې نه یو سړی کیمرې ته نه راځي ولې دې ټولو باندې عملونه شوي دي. دوی وایي چې موږ دا ختم کړو بیا را باندې کېږي که سکرین کې راغو بیا را باندې کېږي. او تاسو چې دا دم کوئ که نه نو دلته کې خلک لوټ کوئ که نه پیسې دی لیسي حساب کوئ په دې مه پوهېږئ. یاره د لوټ کولو کار خو نشته خو دلته چې خلک راشي د دې کوواټ او د یو ځای بل ځای که نه دا ټول ملګري اوري. پرون یو کس راغی وایي یو شیعه رانه 15,000 روپۍ واخیستې یو رانه وایي 32,000 واخیستې وي کار مې ونه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. پیر صاحب به خو ډېر خلک پیژني ماشاءالله. دې نه مخکې ما ویډیو کړې وه پیر صاحب ته ماشاءالله د ماشومانو کیسونه ډېر زیات راغلي او الحمدلله په کې ډېر زیات کامیابي دی مونته ده. ما ته ثبوتونه هم راکړي دي ثبوتونه هم ما سره شته دی چې کوم ځای کې دم اچولی دی الحمدلله د الله په فضل او کرم سره هغوی ته الله تعالی اولاد ورکړی دی. د اولاد ډېر زیات غټ نعمت دی چې چاته نی ورکړي هغوی د زړه نه یو الله خبري. نو پیر صاحب سره به دې باره کې خبرې کوم نن چې ماشاءالله تاسو د دم ته د کم ځای نه خلک راځي او تاسو نور کم دمونه کولی شئ ځکه ډېر زیات خلک دغه تپوس کوي چې پیر صاحب صرف د اولاد دا کار کوي که نه نور کار هم ورسره کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه خیر دی طبیعت ښه دی؟ د الله کرم دی. پیر صاحب دا راته ووایي که نه جي په دې د اولاد دا سلسله تاسو د کم ټایم نه کوئ او څومره ماشومان الله تعالی ستاسو دم یاره الحمدلله دا سلسله خو ما څه 2.5 کالو نه به شروع کړي که میاشت نیمه کمې که نه او الحمدلله ډېر ماشومان پیدا شوي دي. څه خو ستاسو په پیج باندې شته دیم د یو کس یو ځای 2 پیدا شوي وو هغه یو ځل په پیج و بیا بل پیدا شوی و. تقریبا 2024 ړومبۍ دویمه میاشت کې د 14 کسانو ما سره رابطه کړې وه بلکې کم مریض له چې زه د هغو کم اخیره کې چې 3-4 میاشتو نه وړي دي له زه یو تعویض کوم په دې املا ورته تړم که نه د حمد لپاره نو داسې ډېر کسان بیا راځي موږ نه تعویض اخلي. صحیح ده جي. تاسو چې کله دم وکئ که نه جي او د ماشومانو د خبر هم ډېر زیات خلک چې هغوی خو لکه څنګه چې تاسو سره خبره هم که خو د هغې باوجود ویډیو ته مخامخ نشي راتلی. د ماشومانو دا سلسله د چا څنګه بندوي لکه څوک په جنات باندې بند شي په جادو باندې بند شي دا وضاحت لږ وکړئ. نو دا خو د پښتنو معاشره ده که نه تربوروري ده. دلته کې خلک د یو بل بچي بندوي چا دی په بچهدانۍ جنات کینولي چا دی سړي له نفس بند کړي. اوس دا تاسو ګورئ خانقاه ټوله ډکه ده د یارې نه یو سړی کیمرې ته نه راځي ولې دې ټولو باندې عملونه شوي دي. دوی وایي چې موږ دا ختم کړو بیا را باندې کېږي که سکرین کې راغو بیا را باندې کېږي بیا را باندې کېږي. دا څه دا د مسلمانانو دا نفرتونه او د مسلمانانو دا بیکاره ایمان چې دی دا یو بل له کورونه ورانوي او یو بل تباه کوي. د دې وجه نه دغه ستاسو په سترګو دي چې هر سړی وایي چې یاره ما سکرین ته مه راوله ځکه چې زه ډېر لوغړېدلی یم. څوک وایي 10 کاله څوک وایي 20 کاله څوک وایي 15 کاله. د دې ماشومانو د علاج نه علاوه تاسو نور څه کار کولی شئ؟ یاره زه خو چې هر قسمه جادو وي یا جنات وي د جناتو کار خو بالکل په ذمہوارۍ کوم چې هر قسمه جنات دي زه به الحمدلله ذمہوار یم الله به ذمہوار وي زه به ذمہوار یم ماشاءالله. تاسو هغه بله ویډیو کې ویلو چې ماته د یو کس راشي چې در څو پورې ښه شوی نه دې ځای نه به ځي نه دا د خبرې باندې تاسو اوس هم قایم یې که نه؟ او الحمدلله زه په خپله خبره باندې قایم یم بالکل. طریقه کار څه دی څه بیماري داسې چې هغه تاسو پاکه ځای باندې الله تعالی ستاسو دم سره ښه کوي؟ نو بعضې بیماریانې داسې چې هغه خو په یو ځل نه ټیکېږي که نه لکه 2 ځل 3 ځل هغې دپاره راتګ شرط وي خامخا به هغه 2-3 ځل ول عمل کې. بعضې داسې وي چې هغه په یو ځل باندې ټیک شي. دا تاسو د مریضانو نه چې دلته دي ځان له دې تپوس وکړئ دوی به خپلو زنانو نه خپله درته حل ووایي. خو زموږ د خلکو خو داسې ذهن جوړ شوی وي چې یاره ډاکټر له 10 ځل ځمه نو بس خیر دی خو که دم له یو ځل لاړم نو بس ټیک نه شم وي بس بل بیا دې له بیا نه ځم ځکه نه ټیک کېږم. حالانکې یو ځل چې عامل له لاړ شي هغه ته مخې ته کښېنې نو هغه به یو ځل ستا چیکپ وکړي هر څه به وکړي دوباره به بیا د هغې نه جور نظر په تا باندې درېیم باره د هغې نه جور نو ستا ټوله مسله به روباسي. حاجي او تاسو چې دا دم کوئ که نه نو دلته کې خلک لوټ کوئ که نه پیسې دی لیسي حساب کوئ په دې مه پوهېږئ؟ یاره د لوټ کولو کار خو نشته خو دلته چې خلک راشي د دې کوواټ او د یو ځای بل ځای که نه دا ټول ملګري اوري.
پرون یو کس راغی یو شیعه رانه 15,000 روپۍ واخیستې، یو رانه وي 32,000 واخیستې وي، کار مې ونه شو. 1,000-2,000 روپۍ هم وله ورکوي، ټسټونه هم د 15,000 کوي او دوايان هم ورته پوره یو د 2 میاشتو دوا لیکي نو هغه د پوره د 20,000 روپۍ. نو په دې خو زمونږ د معاشرې مسلمانانو نه کله ګیلم پیدا شي که نه چې ډاکټر له په سوونو په زرګونو په لکونو ورکوي او بیا په عذابه یم. مونږ وله دلته ښه په مینه محبت رانږدې کوم او 1 کیلو د شړشمو تیل لګي ګیس ورپسې لګېدلي که نه، دې ته چې حساب وکړي دا لونګ روړي دا ټولې لږې پاتې کېږي. بس بیا و یاره دا د پیسو دم دی، وي دا همسې دم نه دی. حالانکې د نبي علیه السلام دور کې صحابه کرامو په دم باندې څومره ګډې اخیستې وي. دا خو د دم پیسې خو څه حرامې نه دي، دا خو جایز پیسې دي، خو موږ ډاکټرانو له ورکوو او چې کاري مولا له ورکوي بس بیا ملا ماتوي. دا دم درود دا سلسله راته لږه خوله شي چې تاسو دا تیلو باندې څنګه خرچه کوئ چې دا لږ کتونکي ملګري ګوري. وبې ګورو که نه راځه. دې تیلو باندې په دم کو زه پیسې الم نو دې باندې خرچې هم ډېر راځي. دا تاسو له تیلونه ښکاري، دا دلته کې په دې کټوۍ کې هم دا تیل اچولي دي او هغه دا سوځلي کېږي، دې ته لاندې ګیس هم لګېدلی، نو خامخا په هر یو شي باندې خرچه راځي. دا بیا د کټوۍ دی دم ته وګوره، په دې کې په دې کې څه دي جي؟ په دې کې خو ډېر مواد دي، دې کې خو 6 قسمه غله موږ استعمالو، 2 قسمه غوښه، د مریض د لاسونو خپو نوکونه او د سر ویښته، دا ټول دې کې موږ جمع کوو او دا بیا سوځو، دې سره بنیادي توړ کېږي. په ویډیوګانو په میډیا باندې خلک لګیا دي بنیادي توړ کومه، خو په ځای ته چې لاړ شي نو بس صرف کاغذ ولې لیکي وي دا واله بس توړ دی شو. مونږ بنیادي توړ دا دی چې الحمدلله د هغې مریض پورې نښتي چې در څو مریض صفا کړی نه. ما راته دا ووایي چې ستاسو دا کار چې تاسو کوئ ستاسو استادان د کم ځای دي؟ زما خو الحمدلله استادان کراچۍ صاحب نه د دې نوخار دی خو کراچۍ کې پاتې کېږي او سید دی هاشمي خاندان سره تعلق دی. زما الحمدلله مین استاد هغه دی او ملتان کې مې استاد شته، پېښور ښار کې مې استاد شته دی، خو هغه د عملیاتو خو لوی ماهر دی، خو دغه ډېر مریضان نه ګوري، بس ورځ کې یو دانه دوه ګوري، بس نور خپل مصروفیاتو کې. ها ماشاءالله. داسې زما چې کوم نور د عملیاتو استادان دي اکثریت به شیخ الحدیثان الحمدلله. زما امي سړی استاد زما نشته دی او نه عوامو نه ما څه اخیستي دي، نه به یې ترېنه واخلم انشاءالله. زبردست. تاسو دوايانې خو نه ورکوئ که نه؟ نه دوايانو خو ما له دنیا کې ایمان راغی، الله ګواه دی چې دنیا کې ایمان راغی. یو وایي دا به وکړو د شوګر او پلانګ او ډینګ، ما ورته نه، بس چې دا سمه زده کړي دي ما ورته الحمدلله 15 کالو کې مې دا زده کړه کړې ده او بس دغه به انشاءالله په دې به خلکو ته فایده رسوو. صحیح ده جی. دا ستاسو د موجوده اوس دې ټایم کې کم ځای کې ناست یې، دا ټایمونه لږ ووایي او مخکې ویډیو کې ډېر خلک پریشانه شوي راشي نو ستاسو چوټي وي او ستاسو سبقونه هم دي نو ټایمنګ لږ برابر کړئ. زموږ خو دغه مخامخ مدرسه ده الحمدلله. ماسپښین نه بعد ما سره چې کوم ماشومان دي څه کم 400 دي د حفظ، دې کې د وړې دورې پورې سبقونه دي د حفظ ما سره دي او وړې دورې دا مسخر دی شیخ الحدیث دی هغه سره دي که نه، د حفظ سیستم ما سره دی. نو زه خو هر چاته یم چې 2 بجو نه بعد خو دې بالکل ماله نه راځي، د جمعې په ورځ دې راځي په نورو ورځو، او جمعه او اتوار په ورځ زمونږ د علاج ورځ ده او باقي ایډرس دی نو پېښور کې کوواټ روډ باندې بازخیلو کلي کې مونږ پاتې کېږو، مشهور ځای دی. صحیح ده. نمبر هم ښکاري تاسو له په سکرین باندې، که څوک هم ډایرکټ راتلل غواړي نو بالکل پیر صاحب سره ډایرکټ هم راتلی شي، ایډرس ورته ښکاري، او که څوک رابطه کول غواړي نو رابطه هم کولی شي. نو